اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا الله پاک نعمتنا او احسانات بشمیر دی. ہر بندل پکار دی چی پا ہر نعمت باندے شکر ادا کی، ځکه چې شکر ادا کولو سره الله پاک خوشحالی گی و نعمتنا نورم زیاتی او پا ناشکره و بے قدره باندے خفکیگی دا شته نعمتنا تی واپس واخلی و نور ورلا نور کئی دیتا عذاب وی. اللہ دم دا عذابون نو ساتی. پا ہر نعمت باندے شکر پکار دے، خو منگ دومره کمزوری چه منگ دا اللہ ټول نعمتنا شمیرل قدری نشو، نو پا ہر یو نعمت بشکر سادا کو. دا زمنگ دا وسنا بہر خبر دا چه منگ دا اللہ دا ټول نعمتنو شکر ادا کو. حضرت داود علیہ السلام یوزل اللہ پاک تا عرض کو وی پروردگار چی یو نعمت راکی زپاغی شکر ادا کما، نو دا شکر ادا کول خو مستقل بل نعمت تراک، یا اللہ زبد دی شکر سنگ ادا کم، زا عاجز یما او ستا دا طولو نعمتنو شکر نشم ادا کولی. اللہ پاک و تو فرمائل چی دا عاجزی دی را تخکار کرلا، نو دا دی کامل شکریہ ادا کرلا. منگم عاجز یو دا اللہ دا طولو نعمتنو شکر نشو ادا کولی. زمان دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی اڑخ تناستو او دیر پا عاجزے او پا سادگے اللہ نے سوال کو دعائے کولا، پیغمبر علیہ السلام اوریدا. دا صحابی دعا کی وئی اللہم خلقتنی مجانا، یا اللہ اسی بے سمفتو کی دے پیدا کرما، ورزقتنی مجانا روزی دے مرالا اسی بے سمفتو کی راکرلا، نو فاغفر لی مجانا اس میں اسی بے سمفتو کی بخا. زمان دا پختانہ مشرانو یا اللہ اچپا مچم او بخا. دا اسم نیو دا شکر ادا کولم نیو و یا اللہ اسم او بخا. پا دے بیشمیر نعمتنو کے دا قرآن یو دیر لوی نعمت تے اللہ منگو تاسو تا مفترا کرے دی. 1,40,000 کم زیاد پیغمبران دنیا تراغلی دی، واغی طولو تا دا قرآن ملو نشو، دا غوی امتنو تا ملو نشو، او زمان پیغمبر علیہ السلام تا او دا غوی پذریت دے امت تا قرآن ورکلی شو، نو دا دا اللہ پرزون دا. پا دے تمام عالم کی اللہ پاک دا امت منتخب کا دے پسندیدہ کا غورے کا او دویل قرآن ورکا. دا خبر دے قرآن پاک کرے دا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرمائی چھ منگ پا میراث بانے ورکڑے دی دا کتاب الذین اصطفینا، آغی خلقو تا چھ منگ دا چا انتخاب کرے دے او دام خواہ کری دی. اورثنا کے اشارہ دا مثال پا طور بانے یو سڑی محنت مشقتو کا دیر مالے پیدا کا او دا بندہ وفات شو، نو دا دا مال بچاتا ملاوی گی قریب رشتہ دار وارثانو تا. سوال دا دے چہ دے وارثانو پا دے مال گٹلو کس محنت مشقت کرو ننے دے کرے مفتو کے وطا ملو شو، نو ماو تا تا چی دا قرآن ملو دے نو دے کے زماؤستا محنت مشقت نشتا، دے کے زمانگ سے کمال نشتا. سنگا چی وارث تا مفتو کے مال ملو دے دا قسمنگ تا مفتو کے قرآن ملو شو. دا اللہ پرزون دا الذین اصطفینا، اللہ وی منگ دا دوی انتخاب کرے دے دام خواہ کری دی. او دا قرآن خواندان سوک دی من عبادنا، اللہ وی دا زمانگ دا بندیانو ندی. نو عبد یا عباد دا من محبت نا ڈک لقب دے. شب معراج کے
پیغمبر علیہ السلام الله پاک اسمانونو ته او د اسمانونو نه بره کمې پورې چې الله غوسته هغې پورې بوتلی دی او ښکلې ښکلې خبرې ورسره کړي دي. نو الله ته تپوس کوي محبوبه ستا نه مخکې پیغمبران ګڼ راغلي دي، هغوی له مې ښکلې ښکلې لقبونه ورکړي دي، لکه آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله. دا ښکلې ښکلې لقبونه مې ورکړي دي ورله. نو ته راته ووایه چې ستا کم لقب خوښ دی چې داسې د مینې محبت یو لقب تاله هم درکمه. نو زمونږ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي پروردګاره ما ته که د خپل بنده ووي نو په دې لقب به خوشحاله یم، ما ته خپل بنده ووایه. د یو سړي ګڼ زامن دي خو یو زوی پکې ډېر تابعدار دی او خدمتي دی، نو پلار داسې د زړه ته رانږدې کوي دا زما زوی دی، ولې دا نور د چا زامن دي، دا نور هم د زامن دي خو دی د نورو په نسبت ډېر خوښ دی، نو ځکه وایي دا زما زوی دی. نو دا تمام مخلوق د الله بندیان دي، خو دا د قرآن خاوندان الله وی من عبادنا دا زمونږ بندیان دي، یعنې دا د الله ډېر خوښ دي. اوس دا د قرآن خاوندان چې دي نو دا خو ټول بزرګان نه دي، دی کې خو ګناهګار هم شته. د هغې تفصیل هم الله پاک کوي ومنهم ظالم لنفسه. بعضې د قرآن خاوندان په ځان ظلم کوونکي دي، یعنی فرض خو به کوي واجب نه کوي، سنت نه کوي، مستحب نه کوي، ګناهګار دي. خو سره د دې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای یغفر لهم دا ګناهګار د قرآن خاوند به هم بخښلی شي، دوی به هم الله بخي. ومنهم مقتصد، بعضې د قرآن خاوندان درمیانه دي، نه خو ډېر بزرګان دي او نه ډېر ګناهګار دي، منځ منځ کې دي، سنت او مستحب ته پاتې کېږي. د دوی په باره کې فرمایي یحاسب حسابا یسیرا، دی سره به آسان حساب کتاب کېږي. عمل نامه 70 سریرا، هره کمره کې دننه اویا تختونه به پراته وي. علی کل سریر 70 فراشا، بیا په هر یو تخت باندې اویا قالینونه به ویړوي. علی کل فراش زوجة من الحور العین، بیا په هر قالین د پاسه غټو غټو سترګو والا د جنت حوره د قرآن د خاون په انتظار کې وي. او بل روایت کې دي علی کل فراش 70 مائدة، په هر قالین اویا درستخانه به ویړوي. علی کل مائدة 70 لونا من طعام، په هر درستخان اویا رنګ طعامونه وي. یو میلمه له یو پلیټ بس دی، خدا لکونه کروڑونه انتظام دا د قرآن د برکته، د قرآن د خاطره، د قرآن خادم ته اعزاز او اکرام. نور به عزت ورکوي. یحلون فیها اصاور من ذهب ولؤلؤا، لاسونو کې به ورته بنګړي اچولی شي د سرو زرو او د جنت قیمتي لال جواهرات. نو سوال دا دی چې په دنیا کې سړی ته بنګړي واچي خو بد ښکاري، نه په جنت کې چې سړو ته بنګړي واچي خدا به مناسب نه. جواب دا دی چې د حسن او د ډول سنگار دار و مدار په عرف دی. د دنیا په عرف کې ښځو سره بنګړي خوند کوي، سړو سره نه. خو د جنت په عرف کې به سړو سره بنګړي خوند کوي، نو ځکه به سړو ته هم د سرو زرو، د سپینو زرو، قیمتي لال جواهراتو بنګړي جنت کې ورکیږي. ولباسهم فیها حریر، او د جنت د ریخمو لباس به ورته ورکیږي. د دې نه علاوه نور نعمتونه به الله ورکوي. داسې نعمتونه لا عین رأت، سترګو لیدلی نه دي، ولا اذن سمعت، غوږونو اوریدلی نه دي، ولا خطر علی قلب بشر، د انسان په خیال خاطر کې نه دي راغلي. نو دا دومره قدر او عزت دا د قرآن د برکته دی. نو دا د قرآن خاوندان
د الله په نظر کې ډیر د قدر او د عزت دی د دنیا د خلکو ذهن هم ورکوټې دی ذهني فیصلې هم کمزوري دي بدلیږي را بدلیږي عوامو نه تپوس وکړي چې ستاسو دې کلي کې څوک ښه دی فلانې خان ډېر ښه سړی دی همدې سړي نه سو زمانه پس بیا تپوس وکړه نو همدې به همدقه خان یاد کړي چې دا د ټولو نه خراب نو کله ورته ښه وایو کله ورته خراب وایو ذهني فیصلې کمزورې دي خو د پیغمبر علیه السلام فیصلې مضبوطې دي راځئ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس وکړو چې ستاسو په نظر مبارک کې به څوک ښه وي نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فیصله اورئ وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو ټولو کې د ټولو نه ډېر ښه هغه څوک چې قرآن یې زده که او بل ته یې وښو نو دا بهترین خلک نو معلومه شوه چې د ځمکې په مخ د قرآن طالب او د استاذ بهترین خلک دي په تمام کائنات کې د قرآن طالب او د استاذ دا ښکلي خلک دي او د دې ښکلي خلکو په باره کې ټول امت ته پیغمبر علیه السلام سفارش کوي وی اکرمو حملة القرآن تاسو اکرام وکئ قدر عزت وکئ د قرآن د خاوندانو فإن من اکرمهم فقد اکرمنی د دوی اکرام او قدر چې چا وکړه هغه زما قدر وکړه اکرام یې وکړه ومن اکرمنی فقد اکرم الله چې زما اکرام یې وکړه د حقیقت کې د الله اکرام وکړه الله غیرتي بادشاه دی د چا بدل په ځان نه پرېږدي ته به د خپل کور کلي د خپلې علاقې د طالب د حافظ د قاری او د عالم قدر کې حقیقت کې دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر دی وکړه الله به تام قدرمن او عزتمن کی مخکې پیغمبر علیه السلام فرمای الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی په حقونو کې درنه کمی ونشي چې ته عالم ته سپک ونه ګورې طالب ته سپک ونه ګورې بعض بدقسمته بدنصیبه وي چې ټول ورځ په عالمانو پسې او په طالبانو پسې سپکې خبرې کوي داسې بنده چې دی په عالمانو پسې سپکې خبرې کوي آخر وخت کې د ده نه الله ایمان واخلي دی د دنیا نه بی ایمانه لاړ شي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دیوبند استادانو استاذ د پیرانو پیر صاحب کشف صاحب کرامت هغوی لیکلی دي چې داسې بنده مړ شي تاسو یې جنازه وکئ قبر کې کېږدئ مخ وله قبلې ته کې خوره پې واړوئ او خلک واپس شي نو دغه وخت کې دوه فرشتې راشي منکر نکیر او ده ته وایي تا هم نن قبلې ته مخ کړی دی د قبلې خاوندان خو عالمان او طالبانو تا خو به هغوی پسې بدې ردې ویلې نو ستا د هغوی د قبلې سره څه کار دی چې نن دې د هغوی قبلې ته مخ کړی دی واړوه مخ دی رکشه مخ دی توکه ستغې سپورې ورته ووایي او مخ ولې د قبلې نه واړئ مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وي که دې یقین نه کېږي نو دا ګز او دا میدان خاوره ترې لر که اوس به یې درته وښیم مخ یې د قبلې نه وړېدلی دی الله مخ قبلې ته لره علما طلبا صلحا اولیاء الله دا د الله دوستان دي الله به دوی جنت ته بوځي او عوام به چرته ځي عوام د دې عالمانو سره مینه کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو د دې عالمانو طالبانو سره مینه محبت لره که اسم نه د دې محبت د وجې به د دوی سره الله یو ځای کوي ټوله دنیا په یو خړ سیلاب لو ده تباه و برباد ده خو دې برباد دنیا کې که ځان زنده باد جوړول غواړي نو پیغمبر علیه السلام طریقه ښولې ده پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغدو عالما نمبر ایک تا عالم جوڑ شنو تبا زندہ باد شی او که عالم نشنو نمبر دو
او متعلما ته طالب علم جوړ شه نو بیا به هم زنده باد شي، او که نه عالم او نه طالب نو نمبر 3 او مستمعا د دې عالمانو او د طالبانو خبره په مینه اورېدونکي شه د پاره د عمل، نو ته به زنده باد شي. د عالم خبره اورېدل کله خو داسې چې بنده د کوره په قصد او اراده را روان شي چې د فلاني مولوي صاحب سره به څو خبرې وکړمه څه به ترې زده کړم ثواب به مې وشي، او کله کله یو بنده دا اراده نه اتفاقا عالم بل ته خبره کوي او دی یې واوري دې کې هم خیر دی. پخوا زمانه کې یو مچیمارو د کبانو ښکار په اراده راووته، سیند غاړې ته لاړ او جالې اچولې د کبان نیسي، خو طالبان د سیند په غاړه ناست دي زوړ سبق زوتی. نو طالبان یو بل ته وایي خنثی مشکل څه شی دی؟ وی دا هم نر دی هم ښځه ده. وی که دی مړ شو نو دله به غسل څوک ورکوي؟ نارینه که زنانه که تیمم به وله کېږي. که دی نابالغه مړ شو نو جنازه کې به څه وایو؟ اللهم اجعله لنا که حالنا. که پلار یې مړ شو دله به د هلکانو میراث ورکوو که د جینکو میراث به ورکوو. طالبان زوړ سبق اړی دی مچیمار اتفاقا خبرې اورېدې، دې کې جال کې یو مزیدار کب راغی چې راپورته یې که ورته یې وکته نو ډېر ښکلی ورته ښکاره شو. وی که په بازار یې خرڅومه خو لږې پیسې کوي، خو که بادشاه له مې تحفه کې یوړه خوشحاله به شي، ډېر انعام به پرې راکړي. جوړ زر زر جمدي یې کب ورسو بادشاه ته، وی ډېر ښکلی کب په لاس راغی تا له مې تحفه کې راوړه. بادشاه حکم وکړه وی 2000 اشرفې دله انعام کې ورکې، د سرو زرو روپۍ اشرفې 2000 یو بوجې کې ورته واچولې وې دا واخله. خوا کې یو کنجوس وزیر ناستو، وی خو لسته روپۍ به دې ورکړې د دونه نه دی، خو زه لسته به دې ورکړې وې. نو 2000 اشرفې خو ډېر شي دی. هغه ورته زه بادشاه یم او لسته ما سره مناسب نه دي نو ځکه مې 2000 ورکې. نو دا وزیر ورته پس چل ولې ته اخلم نه واپس؟ وی ځکه اغشتې شوې نه ته. نو وزیر دی مچیمار ته چې مچیماره دا تا چې کم کب راوستی دی نو که دا مذکر وي نو دله مؤنث پکار دی چې جوړه ورسره برابر کو، که دا مؤنث وي دله مذکر پکار دی چې جوړه پوره شي، او که ته وایې چې زه نه پېژنم چې مذکر دی که مؤنث دا شی واپس واله موږ له خپلې پیسې را. نو هغه ورته وایي صاحبه دا خنثی مشکل دی، هم نر غواړي هم ښځه چې څه دی وله پیدا کړه لګي ورسره. باچا په دې جواب ډېر خوشحاله شو، وی یو 2000 وله نور هم ورکې. نو وزیر خو وی چې 2000 ته واپس علم هغه ته 4000 شوې چې بوجې کې ورته 4000 روپۍ واچولې او د داسې بورې را په اوږه راواړوله، یو روپۍ ترې ښکته پرېوته، جوړ زر یې بوجۍ کېښودله او ښکته شو، روپۍ راواغېسته په لمن یې پاکه کړه او د خولې ته یې نږدې کړې او چپ یې ترې وسته ښکلې کړه. نو دا وزیر ورته په قار شوې بخیله، خو 4000 اشرفۍ دې واخېست دغه ډېرې وې، که دا یو پرېوته نو بل چا به ځان لره اوچته کړې وه. نو دی ورته وایي روپۍ ته په دې حیثیت نه یم راښکته شوی چې دا روپۍ ده، په دې حیثیت چې د باچا سلامت د لاس انعام دی، او په دې حیثیت مې ښکل کړه چې د باچا نوم پې لیکلی ځکه مې ښکل کړه. باچا نور خوشحاله شو، وی یو 2000 نور یې ورکړې. ګوره دې مچیمار د طالبانو خبره لږ ساعت اورېدلې ده، 6000 اشرفۍ ورته میلو شولې. که تا نن د عالمانو د طالبانو خبره په مینه واورېده چې طاله به الله څونه اجر او انعام درکړي. نو د دې عالمانو خبره په مینه اورېدونکي شه او مستمعا نو ته به زنده باد شي، او که نه عالم شوي نه طالب شوي او د اورېدو مقام نه ده نو کم از کم اخري درجه او محبا د دې طالبانو او د عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه، نو ته زنده باد. ولا تکن الخامسه، ګورې 5 نه شي، 5مې درجې ته وانه او که 5مې ته واوړېده نو فتهلکه ته به هلاک شي، ته به برباد شي. نو خدای په 4 درجو کې لره او د 5 نمبر نم خدای وساته. دا 5 نمبر څوک دی؟ ان تبغض العلم و اهله. 5 نمبر هغه دی چې علم سره هم بغض دی
او عالمانو سره هم بغوز دی. دقه هغه 5 نمبر دی. نو خدای هم عالمان کا، خدای هم طالبان کا، او د دوی خبره په مینه اوریدونکي کم از کم د دوی سره محبت والا. نو علما اولیاء الله دی، دوی به الله جنت ته بوزي. او دا عوام الحمدلله دوی د عالمانو سره مینه کوي، د دې محبت د وجې نه به الله دوی سره یوځای کوي. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی المرء مع من احبه. څنګه دلته په مینه یوځای د قسم الله جنت الفردوس کې یوځای ساته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.